لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارجعني إلى أحسن الأحوال واصرف عني كل آفة وآهة وكل بلجة بمحمد وآله الطاهرين. محترم سامعین، جمله محبان علی، عاشقان حیدر کرار، مختصر مسائلو باندې خبرې کولې لپاره تاسو خدمات کې حاضر شوم. د قرآن مجید مبارک آیت تلاوت ما وکړ څه هغه کې پروردګار یې څه یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسان چې تاسو ایمان راوړی دی، تعاونوا علی البر والتقوا، تاسو نیکیو کې تقوا کې یو بل سره مدد وکړئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ګناهانو کې معصیت کې یو بل سره مدد ما کوئ، د خدای حدود شکنه کې. خو موت او بدبختی دا دی چې موت دغه آیې په ولټا عمل کوو. دغه آیا موتونه تقاضا څه کوي، موت د څه کوو، موت دغه آیا مکمل لکه څنګه یهود و نصارا څه تحریف کول، موت هم همداسې دغه آیا مکمل مختلف الټا استعمالوو، الټا عمل ور باندې کوو. قرآن حکم د خدای حکم په الټا موت عمل کوو، هغه نتیجه ده چې نن سبا موت داسې مصیبت او داسې مسلې سره بدویو. موت نن سبا ګناه کې یو بل سره مدد کوو، د خدای حدود متولي کې یو بل سره مدد کوو، حدود شکنه ده کوو، نه څه تقوا کې یو بل سره مدد کوو. او دویمه بدبختی د موت دا دی چې موت تقوا محدود کړی دی. تقوا بس دا دی چې تسبیح انسان راوخي، ذکر کوي، جماعت کې کینی، قرآن دلویلي، ښه خبره وکړي، ګوشهنشیني اختیار کړي، دا تقوا دی. نه بلکې تقوا اسلام ته صرف دا تقوا نه نه چې ته ګناه تو اسلام ته قرآن د هر چی تقوا ته ښیي. تقوا مطلب پرهیز، تقوا مطلب ځان ساتل، تقوا یتقی، تقوا یعنی ځان ساتل، حفاظت کول. قرآن ته صرف دغه تقوا نه دی کې صرف ذکر د خدای کوي، ګوشهنشیني اختیار کا، بلکې انسان قرآن انسان ته اجتماعی او فردا هر لحاظ انسان ته تقوا خی او تقوا وصیت ته کړی دی. تقوا عواملو کې یو عوامل دا دی چې انسان خپل روح سره د خپل جسم حفاظت هم وکړي، خپل جسم باندې هم پام وکړي، خپل معاشرې باندې هم پام وکړي، خپل صحت خیال هم وساتي. دا هم تقوا کې شامل دی، دا هم د تقوا رکن دی. خو موت او بدبختی دا دی چې نن سبا موت خپل روح ته هغه جوهر ملکوتی ته هسې توجه نه کوو چې خپل جسم ته هم توجه نه کوو. دا جسم دغه صحت د خدای یو عظیم نعمت دی. دغه صحت که ضایع شي، د صحت څخه بیا د صحت ضایع شي، کله بیا بنده نه د خدای عبادت کولی شي، نه معاشرې کې هغه امر بالمعروف کولی شي، نه معاشرې کې خپل ذمهداري ادا کولی شي، نه خپل اجتماعي او خپل ذاتي مسایل حل کولو طاقت هغه کې وي. لہذا هغه ځکه اسلام د شي باندې ټینګتیا کړې ده، د شي په علم مؤمنین راغب کړی چې تاسو روح سره د خپل بدن حفاظت هم وکړئ. بدن حفاظت یو مهم رکن کې د تقوا دی.
تهذیب الاسلام څخه علامه مجلسی لیکل دی یو عظیم کتاب هغه کې که تاسو مستند حدیثونه د اهل بیت وکسوئ اهل بیتو دوره ټینګتیا کړې دی صحت باندې د خپل ځان صفایه باندې د خپل ځان حفاظت باندې د خپل صحت خیال ساتلو باندې اهل بیتو ډېر زیات روایات موجود دي ما تاسو خو ما ته غافل یو زه راځم خپل موضوع ته ما د ټولو خبرو مقصد دا دی چې غواړم زه مؤمنینو په مطابق مؤمنینو ته خپل فرایضې په مطابق زه نه شیان ذکر کوم نن سبا چې کوم عالمي وبا دی چې هغه کرونا نامې سره یادېږي او مختلف ممالک دي کې مبتلا دي مختلف مؤمنین د زدې څخه هلاک شول یعنې هغوی شهیدان شول دغه وایرس زدې څخه او موت و بدبختی داره موت و پرچنار مؤمنینو څه هغه دی چې اهل بیت شته خدای شته هیڅ یې نه دي ټیک ده اهل بیت شته قرآن شته اهل بیتونه علاوه موجود نه پاتې کېږي دغه ځمکې باندې اهل بیتونه علاوه دغه ځمکې باندې د انس و جنس وجود نه پاتې کېږي خو اسلام هغه عقیده چې هغه سټ کې هغه څه دلیل نه وي هغه عقل په مطابق نه وي اسلام قرآن هغه عقیده نه مني د هغې عقیدې مذمت کوي اسلام و قرآن عقیده هغه چې هغه منطق دلیل شعور په مطابق وي اهل بیتو سره توسل کوي اهل بیتو سره دعا کوي اهل بیتو سره ته خدای سره نیاز بکوي دې سره سره ته د احتیاط تدابیر باندې هم عمل کوي آیا به اهل بیت ته مدد ته رسېږي داسې نه دی چې یو چیز یوې ځي باندې خودکش وي یوې ځي باندې کتوز و بران وي انسان مخ ته ځي چې زما اهل بیتو باندې عقیده دی زه بچېږم زه نه مړ کېږم تا خودکشي وکړه تا د ځان خودکشي وکړه ته د ځان دښمن یې اهل بیتو سره توسل ساتي عقیدې نه به صرف کار نه خلي زه تاسو عقیدې نه قربان شم واقعا د کلمې مؤمنین عقیدې لحاظ سره ډېر مضبوط دی عقیدې لحاظ سره د کلمې مؤمنین سره چې مقابله نشي کوی خو عقیدې سره سره په کار موت اهل بیتو ته رجوع وکړو قرآن آیاتو ته رجوع وکړو چې قرآن څه یې موتو ته اهل بیت څه یې موتو ته دغه کومه بیماری دی دغه شي کې په کار موت احتیاط وکړو د کلمې مؤمنینو غفلت د کلمې مؤمنینو لاپرواهي د کلمې مؤمنینو غیر ذمه دارانه خبرې عقیدې شیخ محسن غوندې مفسر قرآن یو عظیم شخصیت دغې خبرې ته مجبور کړو چې هغه کمزورۍ په باوجود هغه غریب لپاره چنان مؤمنینو سره همدردۍ اظهار دپاره خپل بیان دپاره راغله ویډیو یې وکړو تاسو په خدمت کې چې هغه ما خبرې پر چنان مؤمنینو ته ورسېږي علما د تاسو درد غواړي علما تاسو سره مینه کوي د کلمې مؤمنینو باندې ټولو زړه خوږېږي عالمي په سطحه باندې دی حتی د ایران مؤمنینو زړه پراچینال مؤمنینو باندې خوږېږي پکار دی پراچینال مؤمنین ځان ضایع نه کړي اسانۍ سره د دښمن سازش ته پکار دی ځان ویر نه کړي ما ته پکار دی خپل ذاتي حفاظت لہذا خدا نخواسته داسې نه وي چې د بیمارۍ مو ته ولګېږي او ممکن نکیر موتا خودکشی کی ولګي چې دی خودکشی وکړه لہذا زه التماس کوم تاسو ټولو مؤمنینو نه خپل ځان زیات حفاظت وکړئ د احتیاطي تدابیرو لحاظ وساتئ څه عقیدې باندې ما پرېږدئ دغه عقیدات دلیل منطق په مطابق نه وي بیا دغه عقیده انسان له ډېر نقصان کوي بیا به وروسته ډېر خیمان وي بیبي معصومه غوندې کې هغه عظیمه پاکه بیبي هغه حرام غوندې کې چې هغه طبیبان دي جسمانی و روحاني طبیبان دي اهل بیت بیبي معصومه حرام بند کو د کرونا وایرس وجې نه هلته د مؤمنینو اجتماعي پرشان کو چې مؤمنین یوې ځای باندې جمع نشي لہذا موږ تقاضا کوو د کلمې مؤمنینو نه چې تاسو احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړئ خپل بچي او د خپل خولخانې لحاظ وساتئ هغوی ته نلیو باندې لاس ویل ګنده لاسوسه نوکو والا لاسوسه خوراک کولو نه هغوی ته نصیحت وکړئ پرهیز نصیحت هغوی ته وکړئ او هڅه عقیدې باندې تاسو مه پرېږدئ اجتماع مه جوړوئ خاص که نن سبا کوم سزش په مطابق څه خدای دغو لعینو باندې لعنت وکړه د ملعونان څه یقینا ملعونان دي جهنمیان دي
دوی څه سازش په مطابق دغه پټرول غیب کړل او د مؤمنینو رشوي او انتظامیه عام غفلت کې انتظامیه خوشحال هم دي شي ته دي انتظامیه که سختۍ کوي بیا مؤمنین ریاکشن ښیي. نن سبا یوه خبره زه وکړم خفه نه شوئ کولمیوال دوره نشهیي شوي دي 400 نشي سي خو 400 سي خو زیاړې کوي شراب والا سي زیاړې کوي خو نشي قسمونه دي. نن سبا ما ته کورمې کې خلک د ګوډو دوره نشیان دي څه هغه پټرول لپاره پوکه شپه تېروي کوي څه خدای عبادت لپاره شپه تېره که هغه بیا شپه تېرول ته تیار نه وي بیا بزی او یې خوند یا که چېرته ښه خبره وي دین دفاع وي شپه تېرول وي بیا د هغه بشتري ته منډې وي خو د پټرول دوره شوقیان دي د ګوډو دوره شوقیان دي ځنه کسان مجبور دي ځنه کسان خلخني دي ځنه کسان مجبوري دي که ویا خو ځنه کسان مستانه پټرول چې پوکه شپه تېروي پټرول پمپو باندې رش جوړوي 3 ورځې صبر نشي کوي 5 ورځې یوه هفته میاشته صبر نشي کوي څه دا ګوډې ونه چلوي سکوټر ونه چلوي دومره خلک شوقیان دي دومره نشې کې مبتلا دي د پټرول. لہذا تاسو رش ما جوړوئ مختلفو ځایو کې دا کوم دکانان بازار بند شي دا مطلب یې نه دی چې انسانان روډو باندې کیني کلي کې کیني دایره جوړه کوي لډو ده کوي جواری ده کوي دغه شیانو پرهیز وکړئ یو عظیمه ګناه دی خدا نخواسته که تا وجنه تا ته ولګېده بل ته ولګېده ته د ټولو قاتل یې د هغوی حساب هم تاسو کېږي. لهذا تاسو زیات احتیاط وکړئ او داسې نه وي څه ورسته خپله هم حیوان وي او اهل بیت څخه هم مو شرمنده شو او دغه وجې نه د نورو کسانو زړونه مو وجې نه ضایع نه شي. لهذا مو زیات التماس کوو څه مؤمنین پکار دی دغه شي لحاظ وساتي او انشاءالله مو خبره باندې او بلکې زه څه بلا یم زه خو هېڅ حیثیت نه لرم علماو تقاضا دی سیستاني هغه او کوم محترم کسان دي ډاکټران او څومره مجتهدان دي علما دي هغوی تقاضا دی پکار دی شي باندې مو عمل وکړو داسې نه وي چې موږ غفلت وجې نه حکومت غفلت وجې نه لاپرواهۍ وجې نه غیر ذمهدارۍ وجې نه دغه شی نور هم پیلو شي او دا دوام وموندي جري وي دغه بیمارۍ ورکېدلو نامه یې ونه ښي. انشاءالله امید لرو چې ما ورته به دغو خبرو باندې عمل وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.